بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ایاز خان. تاسو ګورئ پیام خیبر ټي وي. ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ د کوتوالۍ تاڼې مخې ته خواجه سرا د پېښور خواجه سرا بیا یو پیره بیا په ناره دي او بیا راوتي دي. ګورو چې دې پیره دي په څه حواله باندې د کوتوالۍ تاڼې مخې ته د پولیسو خلاف ناربازي کوي او احتجاج کوي. راځئ جی ټول پیایان موجود دي. تاسو ګورئ چې دوی په څه حواله باندې دلته احتجاج کوي او اکثر د دې د پولیسو سره زیاته ناربازي کوي. دا څه وجه کیدای شي؟ جی بس سر خبره چې خبره خو بالکل صفا ځکه چې دی رشوت واخلي بیا بالکل ایکشن نه اخلي. دا ډي ایس پي فدا حسین دی ښه ملو دی. دې تاڼه کې پهله بل ډي ایس پي هی واز نایس مین. هغه ډېر زیات هیلپفل و زموږ دپاره. خو دا د سره د ګیرې به انشاءالله جهنم ته ځي، بې ایمانه به دنیا نه ځي. بالکل ملو دی هغه مجرم سره. هر یو خبره بالکل هر یو خبره چې دا دې سره معلومات دی. سره مونږ خو اجراګان یو، مونږ خو په میدان ګډېږو، مونږ چا پسې کور ته نه ځو، مونږ چا ته پړې نه دي اچولي چې مونږ له سره راکړي که راکړي ښه پخه که نه کړي. هغه زمونږ کور ته هور لګولی دی، ډزې پې کړې دي. دا تاڼه ده، دا زمونږ د سیفټي دپاره ده که نه. په دې یخنۍ کې مونږ بهر ولاړ یو، مونږ پولیس ته دې ځله لاس نه دی اچولی، مونږ تاڼې بېزتي نه ده کړې. صحیح ده. بیا هم ګیټ بند دی. ولې؟ تاسو مخکې افسرانو سره رابطې کړې دي؟ سر مونږ به افسرانو سره رابطې کړې دي. ایس پي سی پوښتې که نه تک شاته جی خو هغې لږ شانتې هغې ویل چې دا 2 ورځې ټایم موږ له راکړې. ښه سر یو خبره ته وکړمه، د منټ پته چاته ده؟ موږ ته پته نه چې موږ به مخکې لاړ شو سیف به مو یا نه. هغه خو داسې انسان دی چې بالکل چې اوس هم دمګیانې لګیا دي، کالز کوي، اوس هم دمګیانې ورکوي، هورې لګولې دی. دا موږ سره دا خوا کې کور دی، تاڼې سره خوا کې کور دی، هور لګېدلی دی. دا څنګه پولیس دی؟ دا خو سراسر دهشت گردي ده. اوس تاسو څه غوښتنه کوئ؟ د چا نه کوئ؟ سر دا خو هسې پولیس پسې خبرې کول نه غواړم، نه ورته کنځلې کوم. صحیح ده. آی جي صاحب دی، سی سی پي صاحب دی، ایس ایس پي اپریشن دی، هغې نه زما دا مطالبه ده. میر زبیر علي شاه دی د کې پي کې، هغې نه زموږ مطالبه ده چې پلیز زموږ څه یو ورځ خو نه ده که نه، یو ورځ خو نه ده. دا دې موږ پسې ګیټونه بند کړي دي. ولې؟ اوس که یو اجرا یو سړي باندې لاس اوچت کړي نو خلک راجمع شي، هغه اجرا دې سر ولولي. اول خو سره پولیس میلوي. زمونږ په ګروپ باندې هسې چا اف آی آر کړو چې دې زه په دې چاقوانو وهلی یم. تاسو ته مونږ داسې ښکارو؟ مونږ خو د چا مړه مرغۍ هم نه پاسو. اور دا خلک راځي په موږ باندې ډزې کوي، زمونږ جینا سکون یې حرام کړي دي. دونه چغې مونږ باندې زما مرۍ کېناسته. د نورو به څه حالي؟ یو ورځ خو نه د دمکیانې په دمکیانې. اور دا کله هور لګوي، کله ډزې کوي، کله څه کوي. زمونږ فرینډ وه وشتې زمونږ ګورو په خپل باندې آبله ولګېده. وخت کې موږ سره پارو موجود دی. د ډولپینایان خبرې تاسو واورېدلې. راځئ چې دوی څه غوښتنه کوي. السلام علیکم. جی دې وخت کې موږ تقریبا 4 غنټه زموږ دلته کې ناست یو او بار بار د هغې په دوی ته ښه پته ده چې موږ سره بار بار دغه کس کوي. دې مخکې هم یو پنینا فایر کولو، بل کس لګېدلی و په خپه باندې او هغه د هغې د خولې نینا د خولې بیان دی چې پولیس والا د دې ایس ایچ او ورته ویلي دي چې دا ډس پې وکړه، مخامخ ښکاره پې وکړه. 3 ورځې د احتجاج یو خبره ختمه چې پولیس دا سبق عوام له ورکوي که نه. زموږ کسان به بربنډۍ هم ټوټې به هم کوي او چې څه ناجایزه کېږي هغه موږ سره کېږي. کیپ کې خالي ټرانسجنډر نه دي، کراچۍ کې دي، پنډۍ کې دي، اسلام آباد کې دي، دا ټول پاکستان ته ډک دی. خو ناجایزه صرف کیپ کې کېږي که نه. په دې موږ سره ډېر زیات افسوس راځي. احتجاج نه مخکې تاسو چا سره رابطې کړې وې؟ لکه څنګه مطلب څه؟ ایس پي سره، ډي ایس پي سره؟ او جی احتجاج نه مخکې موږ دلته کې 1 غنټه ښکلې د دې هر څه نخري، د دې چې کومې نازونه اداګانې موږ هر څه ویوړو او بل دې مو پورې خنداګانې کولې، ډرامې کولې راپورې. موږ ته یو کتل وبې خندل، زموږ فیلینګ ته نه کتو. زموږ کور د کوڅې شاته دی، تاڼې سره جوخت دی. هغه کس ښکاره شي ګیلن راولي د تیلو ښه ویډیو کې راغلي. موږ ویډیوګانې کیمرې لګولې دي خپل د ضبطي لپاره، هر څه راغلي دي. او بله خبره دا ده که نه چې یو مجرم له سزا میلاوه شي که نه، قسم دی که یو مو کې دی الټا نور نسل تباه کوي. تاسو چې راغلئ تاسو سره خو پولیس خپلې رویې استعمال کړه، خو لکه د دې دپاسه چې سینیر وي، ایس ایچ او وي، ډي ایس پي وي، ایس پي وي، نو تاسو هغې سره نه جي موږ چې څنګه لاړو تاڼې ته که نه، نو هغوی سم غټ چې کاوه پخ کړی و په ټولو یې ویسکلو.
نو دا ما ته پته ده تاڼو کې ډېر ګرځېدل کوم ځای کې کاوي ماوي چې هغه هلته هېڅ سم نه وي ولې تاڼه کې څوک پچا کاوي نه څکي هلته کې خلک خپل فریادو کې خبره ختمه دوی موږ په کاوه غولۍ او موږ د دنیا لکه سختې موږ کتلې دي هر هغه لاره یې موږ ته پته یې پیله چې دا خلک څنګه دي څنګه نه دي دې تاڼې کې زه مخکې راغلی یم زما دوکان ته تالي لګولې زه ګډېږم نه زه خپل کار روزګار کوم ریپورټ لاړم کسانو په پیسې وخوړې وایي دا د ډبګرۍ موږ ورکو هغه ځینې زه ورکړم سامانونه ما راوړو دلته مې راوړو دې وخت کې چې کوم په انصاف مې لاړ شو زیاتې کړی دی نو د هغې څه نامې شته خاص طور کې زه 15 کال نه دلته پاتې کېږم که نه دغې تاڼې کې چې کوم ډي ایس پي ایس ایس پي یا کوم هم پولیس موږ له انصاف دې تاڼې نه خو بلکل نه ملاوېږي دلته کې موږ 15 کاله پاتې شو او دا خو ډېره زیاته ناجیزه ده چې کور هم زما خپل دی زما خپل کور نه مې ځغلی خپل کور نه ما څوک هم نشي ځغلی هغه زما جایداد دی نو د نه په کور ورغلی دی او موږ د چا په کور وسه پورې نه یو ورغلی چې زموږ د چا په کور ورشو بیا پښتانه وایي اجراګان داسې وایي اجراګان داسې اجراګان داسې مطالبات هم دا دي چې موږ د ژوند راکړي موږ د ژوند وبخښي د چا نه غوښتنه کوئ غوښتنه موږ د حکومت نه کوو د پولیس نه کوو پولیس به زموږ حفاظت کوي او چې موږ د هغوی نه دغه مطالبه ده ایس ایس پي صاحب نه او دا د هغوی نه موږ مطالبه ده چې موږ هم انسانان یو موږ خو د اجراګان اکثر د پولیس والا سره لاس په دې وجه اچوي که نه چې تنګ یې کړي خنداګانې ورپورې کوي ډرامې ورپورې کوي نو مهرباني وکړئ موږ هم انسانان یو موږ ته د خپل انصاف میلاو شي موږ د بار نه یو راغلي پښتانه یو د پښتنو بچي یو جی دا تاسو دې وخت د پارو خبرې تاسو واورېدلې دي د ایس ایس پي اپریشن آی جی پي صاحب نه او سی سی پي صاحب نه غوښتنه کوي چې موږ سره د انصاف وکړی شي اوس ایاز خان له ورکې اجازت پیام خیبر ټي وي